د انسان نه مخکې په ځمکه باندې پیریان اوسېدل. بیا پیریانو د الله پاک نافرمانی شروع کړه. الله پاک ابلیس ته حکم وکړو او نورو فرشتو ته چې تاسو لاړ شئ او د دې پیریانو خلاف جهاد وکئ. دغه فرشتي د ابلیس په نگرانی کې رالی او د پیریانو سره وجنګېدلې. څه پیریان یې مړه کړه او څه غرونو ته جزیرو ته وتښتول. بیا الله پاک فرشتو ته وفرمیل انی جاعل فی الارض خلیفه، زه په ځمکه کې یو نایب پیدا کوم. نو فرشتو د الله پاک نه تپوس وکړو چې دا انسان چې ته پیدا کې نو ده کې به کم خاصیتونه او کم قوتونه. نو الله پاک ورته د هغې بیان وکړو چې په غټه باندې په انسان کې به 3 څیزونه، 3 قوتونه. یو به ده کې قوت عقلی، عقل، او دویم به ده کې قوت شهویه، شهوت، او دریم به ده کې قوت غضبیه، غضب. نو فرشتي چې په دې 3 څیزونو باندې خبر شوي، الله پاک ته عرض کوي اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الله پاک ته په ځمکه کې هغه کس پیدا کې چې به وینې تویي او فساد به کوي ځمکه کې، یعنی دا خو مه پیدا کوه. دا سوال دوی ځکه وکړو چې دوی د 3 قوتونو ته کتل، 3 څیزونو ته، او د هغې اثر ته کتل. لکه د عقل دا نتیجه او اثر دی چې دا انسان د ګناه نه منې کوي او په سمه لارې روانوي. چې د چا عقل څومره مضبوطي او څومره زیاتي، دومره به دی د ګناه نه زیات لري. او دویم شهوت دی چې دا انسان بې حیایي ته روانوي. او دریم غضب دی چې دا انسان جګړې ته جوړوي. د چا چې قوت غضبیه څومره زیاتي، غضب او غصه پکې زیاتی، دومره به دی زیات جګړې کوي، جنګونه به کوي او بیا خبره قتل ته ورسي. نو فرشتو دې 3 واړو ته جدا جدا نظر وکړو چې الله پاک دا کم نائب او خلیفه چې ته پیدا کې نو ده کې خو یو غضب دی او د غضب نتیجه وینه تویول دي، او بل ده کې شهوت دی، د هغې نتیجه په ځمکه کې فساد کول دي، بې حیایي کول دي. نو الله پاکه چې دغه 2 قوتونه پکې، دا خو مطلب اړوله پیدا کول نه غواړي. دریم قوت عقل دی چې د هغې د وجې نه به دا نیک کارونه کوي. نو اله العالمین مونږ خو هر وخت کې نسبح بحمدک ونقدس لک، ستا پاکي بیانو، تعریفونه دي کو، لویي دي بیانو، او چرتم ستا نافرمانی نه کو. نو که الله پاکه د دې عقل د وجې نه دی پیدا کوي چې دا به نافرمانی نه کوي او تابعداري به کوي، نو دا کار خو هسې منګه کوو. او دغه 2 قوتونه من کې د سره شته نه، نافرمانی د سره نه کوو. اله العالمین دا ولی پیدا کې؟ الله پاک ورته
دوه جوابونه ورکړل، انی اعلم ما لا تعلمون. یو جواب حاکمانه او دویم جواب حکیمانه. اول الله پاک خپل شان لایقه سره جواب وکړو انی اعلم ما لا تعلمون، یقینا زه خبردار یم د هغې نه کوم نه چې تاسو نه یې خبر. زه چې پیدا کوم نو ما ته پته ده چې د کې څه صفات موجود دي. بیا د دې نه بعد الله پاک د فرشتو او د آدم علیه السلام نه امتحان واغست. نو څو څیزونه فرشتو ته وړاندې کړل چې تاسو د دې نومونه ما ته بیان کړئ. انبئوني باسماء هؤلاء، ما ته د دې څیزونو نومونه بیان کړئ. فرشتو له د هغې نومونه نه ورتلل، فورا وی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اله العالمین ته د هر قسم عیب پاکي، موږ سره صرف هغه علم دی کوم چې تا راکړی، د هغې نه علاوه موږ ته د هیڅ څیز علم نشته. فرشتو معافي وغوښته چې موږ دا کم سوال کړی نو دا نه و پکار. بیا الله پاک آدم علیه السلام ته هغه څیزونه ور وړاندې کړل او ورته وفرمیل انبئهم باسماء هؤلاء، دوی ته د دې څیزونو نومونه بیان کا. نو آدم علیه السلام شروع شو چې دې ته دا وی او دې ته دا وی او دې ته دا وی، هغه ټول نومونه بیان کړه. نو الله پاک ورته وفرمیل انی اعلم غیب السماوات والارض، یقینا د اسمانونو او د ځمکو د پټ څیزونو او د ښکاره څیزونو یعنی د هر څیز نه زه خبر یم. ما ته د انسان پته وه چې د کې کم کمالات دي، ځکه پیدا کوم. محترمو دي فرشتو چې دا سوال کړی نو دوی د انسان دی درې واړو قوتونو ته جدا جدا وکتل. نو دا سوال یې ځکه پیدا شو. خو اوس چې دا درې واړه یو ځای شي او دې نه یو مرکب جوړ شي او دا عقل د دې دواړو سردار او مشري او غضب او شهوت دواړه د پسې روان شي او دا عقل ورته لاره ښیي، نو بیا به د کې کوم صفتي او بیا به د دې څه نتیجه د فرشتو علم په دې کار ونه کړ. د دې داسې مثال دی لکه یو میلمه راغی او هغه ته چې چینی پی او د چوپتې دا دې ورته کېښودل او ورته وویې چې ستا میلمستیا به زه په دې باندې کوم او ورسره دې اور هم کېښود. نو هغه به سوچ کې که د اوبه یا پی مې وڅکل خو زه دې یو کې خو فایده ده دې دوو کې، خو دا پتې دا چې تیروم دا خو خوږیم نه دی او تیریږي به هم نه، نو دا زما څنګه میلمستیا کوي او که ورته لږ ور نږدې شومه سیزي مې. خو که چېرته دغه میلمه د دې نه خبر شي چې میلمستیا مې کوي خو په ځان له ځان له سیز مې نه کوي، دا ټول به را یو ځای کي لوښي کې به یې واچوي او د اور به ورپسې لاندې بلیږي. دا چې وخوټ کېږي دې نه چې کوم مرکب جوړ شي هغې ته چای وایي. هغه چې بیا څوک څکي نو د سر دړ به هم ښه کېږي. نو بیا به دا میلمه ډېر زیات خوشحالی چې او میلمستیا مې صحیح کوي. دغه شان فرشتو د درې واړو قوتونو جدا جدا نظر یې ورته وکړو نو د دوو نتیجه ورته بده ښکاره شو د یو ښه. خو دا سوچ ونه که چې دا درې واړه یو ځای شي او بیا د دې نه کومه نتیجه را پیدا کیږي نو هغه به څنګه په دې د فرشتو علم ونه رسېد چې ګورئ دا قوت غضبیه غضب دا چې د عقل تابع نو دا انسان به بهادري
دا بیا د مذهب حفاظت هم کولی شي او د قوم حفاظت هم کولی شي. او چې دا غصه پکې نه بیا خو بهادر نه او چرته چې شهوت د عقل تابع شي نو دا انسان به پاکدامني. نو آدم علیه السلام الله پاک بهادر او پاکدامن دنیا ته راولیږ. محترمو چې کله الله پاک د فرشتو او د آدم علیه السلام او د پیریانو درې واړو نه امتحان واخیست نو فرشتي او پیریان دوی جواب ورنکړی شو او آدم علیه السلام په امتحان کې اول نمبر راغی. نو الله پاک ورته حکم وکړو اسجدوا لآدم، آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. دا اول نمبر راغلی، دا د آدم علیه السلام انعام. نو دا داود قاری صاحب چې دا پروګرام جوړ کړی او چا ختم کړی یا اول نمبر راغلی او قاری صاحب هغوی ته انعامات ورکوي. نو دا انعام ورکول دا د الله پاک سنت او طریقه ده. نو یو آدم علیه السلام ته سجده د دې وجې نه وشوه چې دا د آدم علیه السلام انعام دی. دویم د دې وجې نه چې فرشتو ته د دغه څیزونو علم نه و. آدم علیه السلام ورته د هغې نومونه وښودل نو دوی ته یو نوی علم راغی او څوک چې چاته ښودنه کوي او تعلیم ورکوي هغه استازي. نو د استاز ادب او احترام دا لازم دی. نو الله پاک ورته حکم وکړو چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ ځکه دا ستاسو استاز شو. د استاز ادب او احترام چې کم خلک کوي الله پاک به هغوی ته ترقي ورنصیب کوي. چې ستا بچي ته څوک تعلیم ورکوي نو ته به په خپل هم راضي او د هغه استاز به ادب او احترام کې او بچي ته به هم دا وې چې قاري صاحب کله تا ته د مونځ سبق متعلق هره ښه خبره کوي نو ته د قاري صاحب خبره منه. محترمو یو انسان چې ډیر مال او دولت را جمع کی او د الله پاک په لار کې خیرات کی دا ښه کار دی. په دې باندې به الله پاک دته ثواب ورکوي، الله پاک به ترې راضي کیږي. خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی انسان ته بهترین انسان نه دی ویلی چې دغه سخی انسان چې د خپل مال د الله په لار کې خیرات کو نو دا تاسو ټولو کې افضل انسان دی. داسې نبی علیه السلام نه دی فرمایلی. یو سړی دی هر وخت د الله ذکر کوي او روژه نیسي او ډېر عبادتونه کوي، دا ډېر نیک کار دی. الله پاک به په دې ثواب ورکوي. خو دې سړي ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین انسان نه دی ویلی. بهترین انسان هغه کس ته ویلی چا چې قرآن کریم په خپله زده که او بل کس ته د دې تعلیم ورک. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو کې د ټولو نه افضل بهترین انسان هغه دی چې قرآن کریم خپله زده که او بل ته د دې تعلیم ورک. او دا به ولې افضل نه؟ دا قرآن کریم د الله پاک اخیری پیغام دی چې زمونږ د هدایت دپاره الله پاک مونږ ته رالیږلی. اوس کم خلک چې دا د الله پیغام لولي په ناظره باندې وی، په ترجمه باندې وی دا د الله کتاب چې په کوم علومو باندې زده کیږي هغه علوم ول حاصلی او لګیا دی د الله پیغام باندې ځان پویه کوي، عمل پې کوي او بل ته رسوي. الله پاک ته دا انسان د هر چا نه زیات ګران دی. محترمو د یوسف علیه السلام په زمانه کې چې کله قات راغی یوسف علیه السلام په خپل لاس باندې غله تقسیموله
نو هر چاته به یو خاص مقدار ورکو، د هغې نه به زیاته نه ورکوله. لکه ته فرض کا چې هر کس ته به یو تروړه ورکوله، د دې نه به زیاته نه ورکوله. نو دې کې یو ځوان راغی، یو ځل یوسف علیه السلام غله ورکړه، هغه لاړ، لږ ساعت بعد بیا راغی، بیا یې غله ورکړه، لاړ، لږ ساعت بعد بیا راغی. داسې یو څو پیرې چې راغی، نو یوسف علیه السلام دې تپوس وکړو چې مثلا تی جمع کې خرڅوي څه پکې؟ دا خو لږه غله ده چې ټولو خلکو ته ورسي، خاص مقدار سره موږ تقسیمو. نو ځوان ورته وایي ته ما پیژنې نه، که تا زه وپېژندم نو بیا چې څومره زه غواړم دومره به راکې. یوسف علیه السلام ورته وفرمیل ښه نو ته څوک یې؟ او ورته وایي زه هغه ماشوم یم چې تا باندې زلیخې تهمت لګولی و، حیرانه ولاړ وي، ستا د صفۍ بیانولو هېڅ څوک نه و. ما ګوی وکړله چې یوسف علیه السلام د ګناه نه پاک دی. نو زه هغه ماشوم یم چې ستا پاکي مې بیان کړې وه، اوس ځوان شوی یم. دا خبره چې یوسف علیه السلام واورېدله، ډېر زیات خوشحاله شو او هغه هلک یې ځان ته راجوخ کو او د هغې ډېر زیات قدر او احترام وکړو او ډېر غله او سامان سره هغه رخصت کړ. او بیا یې خپلو پولیس ته نوکرانو ته وویلې چې کله هم دا راځي نو سیده به ما ته راپرېږدئ. دې نه بعد الله پاک یوسف علیه السلام ته وحي راولېږله چې دې کس په ټول عمر کې یو ځل ستا صفۍ بیان کړې وه، ته یې دومره اعزاز او احترام وکړو چې کوم کس شپه ورځ زما پاکي بیانوي نو زه به دله څه ورکوم. نو یاد ساتئ قرآن کریم د ابتدا نه واله تر د اخره پورې دا ټول د الله کلام دی، د الله پاک صفات او حمدونه دي. یو سړی چې دا وایي نو دله به الله د حد زیات هر څه ورکوي. او محترمو دا موږ چې ویو چې په یو حرف باندې الله پاک 10 نیکۍ ورکوي. لکه یو کس دی تلاوت کوي الحمدلله رب العالمین، الحمدو کې 15 حروف دي، نو په دې یو الحمدو باندې الله پاک 50 نیکۍ ورکوي. بیا چې یو انسان ټول سوره فاتحه ووایي، سورة بقره ووایي، سورة یاسین ووایي، بل یو سورت ووایي، نو د یو حرف په بدله کې الله پاک 10 نیکۍ ورکوي. نو دا د عام تلاوت حکم دی. لکه موږ که سورة فاتحه وویو په دې باندې موږ ستړي کیږو نه، که موږ تبارک الذی یا سورة یاسین یا یو بل سورت وویو نو په دې باندې موږ ستړي کیږو نه. دا عبادت او دا تلاوت ډیر آسان کار دی چې د چا زده. په دې آسان تلاوت باندې الله پاک په یو حرف 10 نیکۍ ورکوي. بل طرف ته که یو ماشوم دی، لکه دا ماشومان دا داود قاري صاحب له راځي او قاري صاحب دوی ته سبق ښیي او ده ته وایي چې شابه بچیه وایه اعوذ بالله، او دا ماشوم دا لفظ صحیح نشي ویلی، دی غلط ووایي. بیا ورته قاري صاحب ووایي چې نه دا غلط دی، داسې مه وایه، داسې وایه اعوذ بالله. دی بیا غلط ووایي، یا عین غلط ووایي، یا ذال غلط ووایي. بیا ورته قاري صاحب وایي نه داسې مه وایه، صحیح وایه. بیا دا ماشوم لاړ، بل ماشوم راغی. نو دا چې مثال 50 ماشومانی دی یو ته چې دا قاري صاحب سبق ښیي، نو اول خو دا ماشومان په دې زده کړه څومره ستړي شي، ځکه دا د دوی ډایرکټ نه زده کېږي. که دلته د یو ماشوم یو لفظ زده شي، خو دا چې هغه ځای کې کښېني بل ماشوم سره خبرې وکړي، ماشوم دی نه پوهېږي، بیا ته هغه لفظ خطا شي، بیا یې غلط ځوتی چې راشي قاري صاحب بیا ورته لفظ برابر کړي. نو په دې دا ماشوم هم ښه ستړی،
او چې دې 50 ته دې 100 کسانو ته قاري صاحب دا یو لفظ وی نو دا قاري صاحب به څومره ستړی. بیا کله یو ماشوم بل سره جګړه وکړي، په لاره کې جګړه وکړي، قاري صاحب ته خبر هم نه وي، مدرسې نه دواړه رواني، یو ماشوم یې والی، دغه دی چې دغه ماشوم پلار راشي او قاري صاحب ته ګیله وکړي چې قاري صاحب موږ چې دا ماشومان تا له رالیږو دا خو موږ سبق له رالیږو چې دا سبق زده کړي او تاسو راله داسې وښئ. قاري صاحب کور ته 100 پیرې مو وایي چېرې دا خو فلاني ماشوم والی دی او ورګه دی به راشي دا به زه سم کړم. نه قاري صاحب ته هلکانو ته ادب نه ښي، دا ورته ښایه چې څنګه سبق ختمیږي نو سیده په ادب سره کور ته ځئ او په لاره کې جګړه مې کوئ. اگر که دا ټولې خبرې به ورته قاري صاحب مولوي صاحب کړي خو ماشوم دی نه پیږي. بیا کله دا ماشومان چې په جومات کې ناست دي او قاري صاحب په دې کې یو مشر مقرر کړی، خاص کر د مونځ په ټیم کې چې ته نورو ته خیال کوه چې دوی خبرې نه کوي، خو دوی به مونځ کې خبرې شروع کړي. بیا بعضې کسان قاري صاحب ته وایي ګوره دا ماشومان دا په مونځ کې خبرې کوي. بل دا یاد ساتئ چې بیا اودسه به څوک قرآن کریم نه رالي، خو دا ماشومان په دوی د الله حق نشته، نابالغه دي، دوی بیا اودسه هم قرآن کریم راغستی شي. بیا اودسه که چا مونځ وکړو کفر ته رسي، خو دا ماشومان بیا اودسه هم که مونځ کوي خیر دی. او د دې طریقه دا ده مور پلار اول او دویم نمبر قاري صاحب دا ورته د اودس چل ښیي، خو د اودس چل د دې ماشومانو چې څنګه سبق نه زده کیږي دغه شان د دوی د اودس طریقه هم زر نه زده کیږي. نو مشر به ورته وایي شا بچې لاړ شه اودس وکړه، اودس طریقه به ورته ښیي، بیا ورته وایي شا به لاړ شه اودس وکړه. نو دا ماشوم چې لاړ شي مخ به یې نیم لون کړی او نیم نه، او خپې نیمې لمدې کړي او نیمې نه، چې راشي ښه اودس دې وکړو په شابو صف کې کښېنه. بل لاړ شي هغه هم بس مخ یې للون کړی شا به بس سپاره راواله. نو په دې طریقې سره دا ټریننګ دی، او په ټریننګ کې که غلطي وشي نو په دې باندې مشر سزا نه ورکوي. خو چې کله د سپۍ ټریننګ مکمل شي او د هغې نه پس هغه غلطي کوي بیا یې کوارټر ګارډ کې اچي. نو که مو ته په مونځ کې غلطي کوو د دې به موږ نه باقاعده الله تپوس کوي. او که دا ماشومان دا ټریننګ کې دي که دوی غلط کوي په دې به هم الله پاک قاري صاحب ته ثواب ورکوي او مور پلار ته به الله پاک د دې ثواب ورکوي. او چې څومره اولاد نیکۍ کوي دا هم یاد لرئ که دا زوی او لور اولاد که دا د دغه نیک عمل ثواب مور پلار پسې بخي او که نه بخي د دې ثواب په خپله باندې مور پلار پسې رسي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اولاد ستاسو اطیب کسب دی، اعلا کسب دی. لکه څنګه سړی یو ځای کې کرونده کوي، یو نوکري کوي، یو تجارت کوي او په هغې باندې ده ته ګټه راځي، دغه شان د اولاد دا ستا اعلی ګټه ده، دا ستا سرمایه ده. دا چې نیک عمل کوي ثواب یې تا پسې په خپله را رسي. او که چېرته تا په ګناه باندې روان که نو ګناه به هم تا پسې په خپله را رسي. بیا د دې وینا هم ضرورت نشته چې الله پاک د دې ثواب مې پلار ته ورسي، الله پاک به یې را رسوي. خو بیا هم چې اولاد دعاګانې کوي نو دا د مور پلار په حق کې الله پاک خامخا قبلوي. څنګه چې د مور پلار دعا الله قبلوي دغه شان د اولاد دعا هم الله پاک قبلوي. او ولد صالح یدعو له. نو محترمو چې کله دا ماشوم دا سبق زده کوي په دې سبق باندې دی ستړی شي. بیا چې قاري صاحب دومره ډیرو خلکو ته دومره ډیرو ماشومانو ته سبق ښیي او کله د هغوی د طرف نه ګیلې هم راشي، کله ورته مسله هم راپېښه شي او دی په دې هر څه باندې ستړی هم شي او دی په دې ټولو ستړو او تکلیفونو باندې صبر کوي، نو ده ته به الله پاک کومه درجه ورکوي او دله به الله پاک څه ورکوي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه
د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی. هغه فرمای یصب الاجر لاهل البلاء صبا. لکه محترمو منګه چې حساب کوو نو د پیو د تیلو حساب منګه لیټر سره کوو. یو سړی چې تیل اخلي نو 10 لیټره به واخلي، ډیر اخلي نو 100 به والي، چې ډیر زیات علي 1000 به والي، دومره زیات څوک نه علي. یا 1,00,000 لیټره دي شي نو دا 1,00,000 لیټر دا یقیني زیات دي، خو که دا 1,00,000 لیټر تیل 1,00,000 لیټر اوبه منګه په دې یو جرب ځای کې دلته په یو ځای کېدو نو دا به معمولي لږ څیز ښکاري. یا لکه منګه وزن کوو د غنم نو په سیر او په دړۍ من سره کیږي. یو سړی چې ډیر زیات غنم علي نو 100 منه دي والي، یعنې 1000 منه دي والي، نو دا 1000 منه ډیر زیات دي. خو دا چې یو 15 جربه ځمکه کې یو ځای کې کیدي نو دومره معمولي لږ به ښکاري او دا بیا یقیني لږ دي. دغه شان 1,00,000 لیټر اوبه دا هم لږې دي، خو که دا د منډي سیند دا یو کال یو طرف ته مسلسل اوبېږي نو دوی کې به څومره لیټره اوبئ؟ نو الله پاک یو په 10 ثواب ورکوي، یو په 200، یو په 1,00,000، یو په 49 کروڑ، یو په 49 ارب. دا خو موږ شمارلی شو چې کله قاري صاحب د الله د دین خدمت کوي او په دې باندې دته ښه تکلیف او ستړی رسي او دی په دې باندې صبر کوي. نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمای یصب الاجر لاهل البلاء صبا. دی صبر کوونکو دی خلکو اهل بلا تبا د الله پاک د طرف نه د الله پاک د شان لایق اجر ور بیولی شي. څومره به الله پاک ورکوي د دې څه اندازه نشته، بس دا به وربهیږي او دوی ته به د الله پاک طرف نه اجر ورکولی کیږي. ورکوي به بغیر حساب، بغیر اندازې حساب نه به خبره باري. نو محترمو دا علماء کرام، دا قاریان صاحبان، دا حافظان، دا د الله پاک محبوب خلق دي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای 2 کسان زما په امت کې 2 ډلې دا د ټولو نه افضلی دي. یو اصحاب اللیل، کم خلق چې د شپې تهجد کوي، د شپې عبادت کوي. دا که حاجي صاحب دی، که امیر صاحب دی، که ملا صاحب دی، که امی دی، که هر څوک دی، خو چې د شپې عبادت کوي دا خلق الله پاک ته ګران. او دویم حملة القرآن، د قرآن کریم حاملین، کم خلق چې قرآن کریم زده کوي او بل ته ښیي، دا خلق الله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په امت کې د ټولو نه افضل خلق دا دي چې د قیامت ورځ شي ټول خلق به د الله په دربار کې بربند ولاړي، هر سړی به خپلو خولو کې ډوبي او یو د تکلیف او د درد حالت وي. الله دې په ټولو اسانه کړي. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې د الله په دربار کې به خلق بربند ولاړي نو حضرت عایشه رضی الله عنها د نبی علیه السلام نه تپوس کوي چې د الله پیغمبره بیا خو به خلق د یو بل شرمګاهونه یې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، یعنی په هغه ورځ کې به هر سړی په داسې حالي چې د بل نه بیا خبره کړي، هر سړی به خپلو خولو کې ډوبي او دا ټول ژوند ریکارډ به د مخې ته خپل نیک عمل او بد عمل به د مخې ته او په دې یره کې به چې جهنم ته مې ونه غورځوي. هر سړی به په دې خطره کې په دغه سخت ورځ باندې د الله پاک د عرش د لاندې د الله پاک د طرف نه
شاهي مهمان خانه به لګېدلي. په دې کې به څو کسان د الله پاک شاهي میلمانه یو به په دې کې هغه کسي چې د مسلمانانو بچو ته د قرآن کریم تعلیم ورکوي. دا به د الله پاک میلمه او دته به د الله پاک د طرف نه اعلان وشي چې که ته حافظ ته که ته د خپل خاندان د 10 کسانو شفاعت کول غواړي نو تا ته اختیار دی. دی چې په لاس ږدي چې الله پاک دا زما تره دی، ما چې به ستا د دین خدمت کو نو ده به ما سره ملګرتیا کوله، ده به ما سره تعاون کو، ده به ما ته شاباسي راکو، ده به ما ته خوږې خوږې خبرې کولې چې بچیه ته کړه شوم دقه کار دی. نو الله پاک دا ګر که ګناهګار دی دا معاف کا، الله پاک به هغه معاف کوي. یا الله دا زما رور دی دا راله معاف کا، الله پاک به هغه معاف کی. دا 10 کسان به یاد لرئ، دا به هغه کسانی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کلهم قد وجبت لهم النار، دا ټول به پاخه دوزخیانی چې د جهنم فیصله پې شوي او حافظ قرآن په لاس کې دي، الله پاک به هغه معاف کوي. عالم مقام الانبیاء د پیغمبرانو په ځای به ولاړي او که د ده د تعلقدارانو تعداد د اسمان د ستورو عمره شي، اسمان ستوري څوک شمارلی شي، او دی د دغه ټولو خلکو سفارش کوي چې یا الله دا جي صاحب دا زما ملګری و، الله پاک هغه کاکا به موږ سره ډېر ښه میلاوېده، افلاني ما سره فلاني وخت کې دا ښایسته او خوږه خبره کړې وه، الله پاکه دا معاف کا، الله پاک به هغه ټول معاف کوي او د دې عالم سفارش به الله پاک قبلوي. خو محترمو که دا د الله پاک خوږ خاص میلمه الله پاک ته په دغه وخت کې ده ووایي چې یا الله ما چې به کله ستا د دین خدمت کو نو ده به ورته زه نه پرېښودم، ده به کله ویل دا تنګ نظر دی، کله به ویل دا ټیرریسټ دی، کله به ویل دا دهشتګرد دی، کله به راته انتها پسند ویل، کله به ویل دا د ترقۍ خلاف دی، عورت مارچ د دې خلاف دی، کله به ویل دا خو هغه دقیانوسي خلک دي چې دوی په ذهنونو کې هغه 1500 کاله مخکې فرسوده او زړې خبرې دي او که لږو خوځېدې کافر کوي دي. بس د ملاقات دا کافر کول او مسلمانول دي او چې څوک هم خلاف کوي نو بس دی کافر کوي. الله پاکه ده به ما پسې دا خبرې کولې چې ماله به یو سړی خواله راغې ما به پې محنت وکړو، الله پاک به پې فضل وکړو، هغه به موږ سره ملګرتیا شروع کړه، بچی به سبق لره شروع کړو، دی به لاړ او هغه ته به هم غوږ کې څه ویلي هغه به هم رانه ګډوډ. الله پاکه دې سړي خو زه ډېر په عذاب کړی. الله دې نه کي که یو عالم حافظ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث زمن خلاف التا دا بیان لګو، الله پاک ته دا خبر وړاندې کړله نو بیا به زمون کم ځای الله دې دغه حال نه موږ ټول محفوظ کی. نو دا عالمان دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان دي، دا مدرسې دا جماعتونه دا د الله پاک د دین مراکز دا د الله د رحمت حاصلولو ځایونه دي. دې سره چې کوم سړی تعلق ساتي الله پاک به د هغه دنیا هم ښایسته کوي او الله به د هغه آخرت هم ښایسته کوي. قاري صاحب چې دا کوم پروګرام جوړ کړی دی الله پاک دې قبول کړي او د کوم ماشومانو چې دلته ختمونه کړي دي الہ العالمین دا ټول ختمونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او د خپل والدینو دپاره د ټول علاقې دپاره الہ العالمین د خوشحالۍ ذریعه وګرځي او دې مدرسې نه په دې ټول علاقه کې خیر برکت او هدایت خور کړي
او څنګه چې موږ نن دلته راجمع شوي دقه شان دی الله پاک موږ ټول جنت الفردوس کې راجمع کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.